چې په کومو لوښو کې اوبه څښل، خوراک کول او نور استعمال د اودس غسل وغیره دپاره کم لوښو جایز دی او د کومو لوښو ناجایز دی. نو د سونې او د چاندۍ نه علاوه په نورو ټولو لوښو کې، هر قسمه لوښو کې چې هغه پاک نو په دې کې استعمال جایز دی. خوراک، څښاک، د غسل او اودس د دې ټولو څیزونو دپاره د دې استعمال جایز دی. او د سونې او د چاندۍ نه رسول الله مبارک منع فرمایلی ده، د دې لوښي استعمال دا جایز نه دی. دا صرف د زنانو دپاره د زیوراتو کې جایز دی، د زیوراتو نه علاوه نور د لوښي د استعمال دپاره دا صحیح نه دی. نو په دې باب کې را خبرې کوي او د هر یو څیز د جواز دپاره څه روایاتو کې د بعضې څیز د جواز ذکر راغلی دی، نو د هغې جواز کوي. لکه د ګټې په لوښي کې جایز دی، دغه شان د پیتلو په لوښو کې چې نو دا جایز دی. او دغه شانتې یو سړی په دې سین باندې یا په دې اوبو په چینه کې را خوله داسې ورښکته کړي او په خوله باندې سکي د ضرورت په ټیم کې هغه هم جایز دی. د بیان جواز دپاره نبي علیه الصلاة والسلام کړي دي. هغه موږ هلته باب کې ولو چې په لوښي وغیره کې به راغلی که نه. نو اصله خلاصه را چې د سونې او د چاندۍ د لوښو نه علاوه نور ټول پاک لوښي استعمالول دا جایز دي. باب جواز الشرب من جمیع الاواني الطاهرة. دا باب په دې باره کې چې جایز دي سکل په تمامو پاکو لوښو کې غیر الذهب والفضة علاوه د سونې او د چاندۍ نه. او دویم وجواز الکرع وهو الشرب بالفم من النهر. او جواز د کرع ستوي وهو الشرب بالفم من النهر، په خولې سره د نهر نه اوبه څښل چې په لوښي یا په لاس وغیره باندې روانلې، بغیر اناء ولا یدین، بغیر د لوښي نه او بغیر د لاس ناسې په لاس هم روانلې او په لوښي هم روانلې او داسې پې خوله ولګې او د هغې نه دغه شان د سکې دې ته کرع وی. د دې د جواز روایت په دې کې مخکې را روان دي. مارته وي چې عام چې دی نو دا په لوښي کې وغیره کې که لوښی نه په لاس وغیره باندې روالې، خو د ضرورت په ټیم کې داسې کولی شي. وتحریم استعمال اناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. او په دې باب کې سری دا په باره د تحریم د استعمالولو، د حراموالي د استعمالولو د لوښو، د سونې، د چاندۍ په څښلو کې، په خوراک کې، په طهارت کې، په نور تمام استعمال کې د هغې په باره کې دی چې د سونې او د چاندۍ لوښي استعمالول دا حرام دي. خوا که د څښلو دپاره یې، که د خوراک دپاره یې، که د طهارت دپاره یې، که په نورو استعمالونو کې، دا که د زنانه او نارینه دواړو دپاره، زنانه دپاره صرف په زیوراتو کې دا صحیح دي. سونه ورله صرف په زیوراتو کې چې نو دا جایز ده. دا اولنی روایت دی دا ذکر کوي چې په لوښو کې د ګټې لوښی هم جایز دی. که د ګټې نه یو لوښی جوړي که نه د هغې استعمال ته کولی شي. په دې باره کې د هغې ذکر دی. وعن انس رضی الله عنه قال، د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي حضرت الصلاة، د مونځ وخت راغی. د مونځ وخت نبی علیه السلام سره صحابه ناستو، د مونځ ټیم راغی. او په بعضې روایتو کې هغه داسې دي چې د مازدیګر د مونځ ټیم راغی. هلته روایت کې راسي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وحان الصلاة العصر، د عصر د مونځ ټیم راغی، د مازدیګر. حضرت الصلاة، د مونځ وقت راغی. فقام من کان قریب الدار الی اهله، نو کم خلک کورونه چې نږدې وو نو هغه خپلو کورونو ته اودس دپاره پاڅېدل او لاړل، کورونو کې اودسونه وکړل. وبقیه قوم، او یو قوم باقی پاتې شو، د چا کورونه وغیره چې لري وو د رسول الله مبارک سره پاتې شو هغه. فأتي رسول الله صلی الله علیه وسلم بمخزب من حجارة، نبی علیه الصلاة والسلام له راوړی شو یو ټپ من حجارة د ګټې، په هغې کې ول اوبه راوړی. ښه نو دې ځای نه پته ولګېده چې دا د ګټې لوښي استعمالول څه دي؟ جایز دي. مخزب یو ټپ من حجارة د ګټې. فصغر المخزب ان یبسط فیه کفه، دا مخزب او دا ټپ دومره وړوکی او ان یبسط فیه کفه چې په دې کې یو کف او دا تلی هم داسې خور کي، د دې نه وړوکی و، داسې وړوکی و چې تلی پکې داسې نه خورېده، دا سپق پکې تا داسې نه شو ایښودی.
فتوزع القوم كلهم خو د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه وه نو اودس وکړو هغه ټول قوم په دې ښه په هغه لږ اوبو په هغه وړوکي ټپ باندې تمامو خلکو اودس وکړو قالو دې کسانو تپوس وکړو د دې حضرت انس رضی الله تعالی عنه وی کم کنتم تاسو څومره کسان وئ چې وړوکی ټپ چې په هغې کې د الله سوم دسي نه خورېدلی سي او بیا هم دا تمام قوم په دې باندې اودسونه وکړو نو تاسو کسان څومره وئ قال نو انس رضی الله تعالی عنه فرمیل 80 وزیادتن یره د 80 نه زیات وو ٹھیک شوه 80 نه زیات کسانو نو روایت نه څه معلومه شوه چې د ګټې لوښه استعمالول سری دا جایز دي وفي روایت له ولمسلم او په یو روایت د صحیحینو کې داسې دي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم دعا باناء من ماء رسول الله مبارک د اوبو یو لوښی طلب کو فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء رسول الله مبارک له یو لوښی راوړی شو چې د هغې خوله کولاو او جوړوالی کم او په هغې کې څه لږې شانتې اوبه وي نو فوضع اصابعه فيه نبی علیه الصلاة والسلام خپلې ګوتې مبارکې په هغې کې کېښودې داسې په هغه لوښي کې اوبه کم وې که نه قوم ډېرو قال انس رضی الله تعالی فرمایي فجعلت انظر الى الماء ما اوبو ته کتل ينبع من بين اصابعه د رسول الله مبارک د ګوترې منځونو نه چینې په شان راختې راسي فحذرت من توزع ما بین 70 الى 80 نو ما شمار کړل هغه خلک چې اودسې پرې اوبو باندې کړو نو دا 70 نواله تر 80 پورې و دا یو نواله تر 80 پورې نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه وه خو د روایت نه پته راولګېده باب پرې باره کې چې د سونې د چاندې نه علاوه نو ټول لوښي استعمالوله دا صحیح دی او جایز دي نو دلته کې دا د ګټې د لوښي ذکر راغی ورپسې روایت د عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه دی په دې کې د پیتلو د لوښي ذکر دی چې دا د پیتلو لوښی استعمالول دا هم جایز دي وعن عبدالله ابن زید رضی الله عنه قال دا حضرت عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه روایت تیرے فرمائی اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا نبی علیہ السلام راغے فاخرجنا له ما منگ دل روبر اوستی فی طور من صفر پا یولوخی دا پیتلو که نو فتوزع رسول اللہ مبارک پاگے بانی سوکو او دسی وکو نو نبی علیہ السلام د ګټې لوښی هم استعمال که او د پیتلو لوښی هم نبی علیہ السلام استعمال که نو په دې دواړو لوښو کې استعمال چې دی نو دا جایز دی نو سوا د سونې نه سوا د چاندې نه نور په ټولو لوښو استعمال دا جایز دی که د څکلو دپاره که د خوړلو دپاره که د اودس دپاره که د غسل دپاره هر قسمه استعمال دپاره په باب کې دا خبره شوې وه چې کرعه چې کوم دی هم جایز ده خوله لګول په اوبو باندې او د هغې نه څکل نو دا په حالت د عذر کې ته کولی شي ستا سره لوښی وغیره چې دی نو دا نشتي الان کې ابن ماجه کې یو روایت دی چې د دا قسمه څکلو نه رسول الله مبارک منع فرمایلی ده ښه او داسې مکروه تنزیهي دي ټیک شوه خو نبی علیه الصلاة والسلام داسې کړي د بیان جواز دپاره چې سبا ورځې پې ته یو سړی کافر کېنه تاسو پوه نو په عامو حالاتو کې خوله لګول په اوبو باندې او د هغې نه څکل دا مکروه دي په حالت د مجبورۍ کې که یو سړی داسې وکړي نو بیا په هغې کې څه حرج دا نشته وعن جابر رضی الله عنه دا حضرت جابر رضی الله عنه روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل على رجل من الانصار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انصارو نه یو سړی کره ورغی ومعه صاحب له او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خپل یو ملګری فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سړي ته وفرمیل ان کان عندك ماء کچرته ستا کره اوبی داسې اوبی بات هذه لیله چې را شپی تیره کړي فی شنة په مشکیزه کې نو موږ له هغه راوړه ځکه دې مشکیزه کې چې د شپې اوبه کیرې که نه نو دا څه شي یخې شي لکه د کودرو په دې منګي کې د شپې نه کښېنو سهار له را څه شوي په ګرمۍ کې یخې شوي نو که ستا سره ستا کره داسې اوبه چې هغې په مشکیزه کې بیګا شپه تېره کړي بیګا نه دې یخودي که نه دا به د شپې لږ یخې شوي نو موږ له یې راوړو رسول الله مبارک به اکثر یخې اوبه خوښولې والا کرعنا او که نه نو موږ به څه وکړو کرعنا
موږ به په یو نهر باندې خوله لګولو سره اوبه وڅښو. نو دې ځای نه پته ولګېده چې دې کې اجازت میلاو شو. الشن څه ته وایي؟ القربه، مشکزې ته ویلی شي. نو اجازه دلته میلاو شو. نو په کومو روایتونو ابن ماجه وغیره کې چې منه راغلی ده، نو په عامو حالاتو کې داسې نه دي پکار. صحیح شوه؟ خو چې کله ضرورت وي په عامو حالاتو کې دا مکروه تنزیه دي، د ضرورت په ټیم کې چې نو په دې کې څه ګناه او حرج نشته. اوس راځئ موږ ویلو چې هر قسمه لوښی جایز دی سوا د سونې او د چاندۍ نه. نو د سونې او د چاندۍ مطابق رسول الله مبارک سے ارشادات دي. وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نهانا عن الحریر والدیباج، رسول الله مبارک مونږ د ریخمي لباس نه منع کړیو، والشرب فی آنیة الذهب والفضة، او د سونې او د چاندې په لوښي کې رسکلو نه هم موږ نبی علیه الصلاة والسلام منع کړیو. وقال رسول الله مبارک فرمایلی دي هي لهم فی الدنیا، دا د کفارو لره په دنیا کې دا سونه او چاندې را لوښي، وهي لکم فی الاخره، او دا ستاسو لپاره په آخرت کې دي. دنیا کې به مسلمان چې نو دا نه استعمالی سوا زنانو نه، چې زنانه د زیوراتو په طور باندې استعمالولی شي، او به طور لوښي چې نو زنانه او نارینه دواړه نشي استعمالولی. دا بل روایت ته هم په دغه باب کې وعن ام سلمة رضی الله عنها، دا حضرت ام سلمة رضی الله تعالی عنها روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الذي يشرب في آنیة الفضة، هغه خلک چې هغه د چاندۍ په لوښي کې سکي، انما یجرجر فی بطنه نار جهنم، دیو د جهنم اور خپلې خېټې ته ورچوي. د چاندۍ په لوښي کې چې یو سړی څښاک کوي دی خپلې خېټې ته د جهنم اور ورچوي. او په یو روایت د مسلم شریف کې لیکلي دي چې ان الذي یاکل او یشرب فی آنیة الفضة والذهب، یعنی هغه خلک چې دا خوراک کوي یا څښاک کوي په لوښو د سونې او د چاندۍ کې دواړو نه منع راغلی، او د خوراک د څښاک دواړو نه منع راغلی ده. او په یو روایت کې راسي دي من شرب فی اناء، یو سړي من شرب فی اناء، یو سړي په داسې لوښي کې هغه څښاک وکړي من ذهب او فضة چې دا د سونې نه یا د چاندۍ نه جوړ دی، فانما یجرجر فی بطنه نارا من جهنم، دا د جهنم د اور نه چې کوم دی نو دی په خپله خېټه کې ورچوي. نو دې ځای نه پته ولګېده چې سونې او د چاندۍ لوښي دا د کفارو دپاره په دنیا کې، د مسلمان دپاره دا په آخرت کې دي. نو د سونې او د چاندۍ نه علاوه نور په هر قسمه لوښي کې ستا دپاره استعمال جایز دی، که هغه څښاکي، که هغه خوراکي، که هغه اودسې غسلي او که نور استعمالي. ټیک شو، پرې دوو کې دا استعمال جایز نه دی. محترمو اوریدونکو، زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.